دغه نه تللی هغه نه دا پله څه کاغذ کې دا کوم خپله کامباس سیفټي جوړه څه دا وه بیا به د ګوړو چورولې څه چوک بیا به ګوړې ودرېدل غلطي که عوام وکړي هغه ته بیا انتظامیه نه ونیسه پولیس نه ونیسه د څوره ډپارټمنټ نیسه عوام غلطي وکړي که نه نو د اف آی آر نه ونیسه تر کوړو کوونې پرې د کوړو کوونې ونه ساعت وکړي ستړي کوي خو که غلطي سرکاري سړی وکړي یو ټیکادار وکړي هغه ته هېڅ نشته دا ګوړه دی دغه دماکا کړي دی دا ټیکادار دماکا غیر قانوني ده و دغه دغه د پلو یو قسم ته سیفټي جوړه کړې هغې دماکې وایي نه هغه دوی نه ړنګ شوي دي بیګا مستند که چېرې دغه پال روغ وای و دا دومره غټ بلاست یې نه وه کړی و دغه پله ته نقصان نه ورسېدلی بیګا به دغه ګوړی نه چوري کړو دې کې 5 جنازې وې دې کې 5 کسان یعنې 5 جنازې وې هغه د شپې نه واخه نه باید او اوس پرې دغه ټیکادار چولی و چې دا ټیکادار جیل ته لوړ اوس پرې دا عمل و چې دغه ټیکادار باندې چې د اف آی آر کارډ دی هغه چې د بي بي ای کړی دی او جیل ته ونیولی ګرفتاري وکړی او عدالت کې چون آزاد و دغه ټیکادار ته چوکلو اسانه شو تېرولی هغه وجه چې دغه ټیکادار پسې انجینر شته دی ایس ډي او شته دی ایم این ای شته دی ایم پی ای شته دی سرکاري ټول هغه دې بچکونې کې شته دی دا نن دغه ګوړه چور شوه دا ټوله غټه غلطي د چا دی د خپله ته نقصان رسولی دی دا چا رسولی دی خبره نه کوله نه دا ته ما ویل ولې ته دور زمینداري نه دی تاسو ویل که کدې کوي ډېرې کې کدې زه نه کړم وروره رامون څه غلطي نه دی ویلې چې د مو زنانه پرتې وې مو ماشومان پراته و صفتال کې ګوډه مو په دغو کونو پروت و چا غاور نه کوه حکومت غاور نه کوه مو دغه دی کې موجود و دا نزګیر استاد ملشي چیک پوسټ دی پولیس یاد دا پولیس یاد صفتدار ته ما ویل صفتدار ویلو چې ویرته داسې مرام سره نشته دی دې په جوړ نه شو در وستلی که تاسو سره راځي راشي مو سادې نه په 50,000 روپۍ باندې خبره راوستله ساده د سادې نه راوستله سادې نه راوستله 50,000 روپۍ واخلي اول خو حکومت په کار دی چې دغه خلک ټیکادار نه دی دا دومره جرمانه کړي چې د دغو د مړو د پرژلو چې څومره علاج کېږي دا هم د دې ذمه دا ټیکادار دی داسې په دا ګوړې باندې څومره خرچه کېږي دې هم اصولو کې د ټیکادار ذمهوار دی او بیا ته دومره زورور سړی چې د ګوړې چتونې دپاره ته خبره نه ورکوې دې په 50,000 سادې نه خبر راوستلو دا کې په 2 منټو باندې په 5 منټو باندې خبره ته هغه اوسه نه روانې مو ډي سي کورم ته آیو مو ډي پي او کورم ته آیو سوال خې دغه ټیکادار یې خو ښایسته اف آی آر کارډ کړلی شي بیا دا ته کوم ګوړی ته نقصان رسېدلی دی یا د کې کوم پرژلې شوي دي بیا مو هغو ته ریکویسټ کوو چې د دغه ګوړي او د دغه د پرژلې دا خلک غریب خلک دي د دې تاوان د هم دغه ټیکادار نه دا تاوان زه نه شم برداشت کولی ویلي چې دې مو ته په پیسې خبره نه راوستله ده په پیسې دنیا میلوېږي پیسې مو ورکولې بیا یې نه راوستله کنې هغه چې دغه کې ناست و دغه ویلول و ویرغلو 15 کسان ویرغلو ولې چې ته بل په لغه وکړه مو ته په خپلو پیسو بیا نه راوسته خبره زموږ سره ډپارټمنټ ته آئے پلیز مهرباني وکړئ چې تاسو د ټیکادار حوالې سره د بلاست حوالې سره کوم اف آی آر مو کړی دی کوم کاروایي مو کړې هغه هم عوام ته وښه او دا ټیکادار نه تاسو دغه علاقې کې بالکل بدماشان جوړ کړ چې کوم ټیکادار کسې کار به غلط کوي سترګې به په تار وباسي چې کوم ټیکادار کسې کار به غیر معیاري کوي سترګې به په تار وباسي چې کوم ټیکادار کسې غیر معیاري کار کړی که هغه د اوبو دی که هغه د روډ دی که هغه اریګیشن دی که نه یې راشي ما سره ته کوم یو سړی کیني چې زه یې ته په ځای ځای باندې ودرم نو مو حکومت ته چې پلیز مهرباني وکړئ دغه ټیکادار خلاف هم اکشن واخلو دا خو کار خود نه کوي د پاسه عوام ته مسالې هم جوړوي دا خو روډ دې دپاره کېږي چې علاقې کې اکسیډنټ یې ونه شي و دلته روډ دې دپاره جوړېږي چې دلته علاقې کې ګوړې چور شي و بیا ته دې غریب ته په خپلو پیسو چې د پیسو درته خبره نه راوسته خبره نه ورکوي د مسلماني او د انسانیت دا دی چې ته دا خو کې ما ټولو ته دا ګوړه ته چې دا غریب دی مو ډي سي کورم ته آئے چې پلیز دا خال در راوغوښتلی شي و دغه ټیکادار د دغه غریب کس سره کېنولی شي چې د دې څومره تاوان شوی دی دا د مریضانو خرچه نشي برداشت کولی دا د ګوړې جوړونې خرچه نشي برداشت کولی په کار چې د دې
ذمہوار دی دغه ټیکاده ورکړلی شي په دې یو خپله ته نقصان رسولی د اول داسې ده سرکاري املاکو ته یې نقصان رسولی خو سرکار په دې خفه کېږي ډېر خو دویمه دا دی د عام ولس ته نقصان ورسول که سبا بېګا د 5 جنازې شوي یو دي که یو کس مړ شي یک کور و د مو خپله بچي وو زنانه وې ته دا شی نه وی شلی مو اکسیډنټ نه کېدله نن دغه ګوډې مو نصادې کې په جوړونو پاتې دی د مریضانو پیسې به زه په کتوانۍ که په توپانۍ زره خلک بېګا هم د ډېره وړي او که چېرې خدای دې ومه کړي که دغه کې جنازه وشوه دا جنازه بیا دلته څمکنیو ته موسسیو ته راوړل نه دی پکار دا یو د ټیکادار کور ته وړل پکار دی یو دلته کوم CNW کیني هغه کې کوم SDO دی کوم اکسن دی دغه غاړې ته څومره ورځې کېږي پال موتي ته اوسه پرې هغه حوالې سره د پله جوړونې حوالې سره ته دومره کترې اکشن هم نه دی قسم سبا به دغه کې بل ګوړه کېږي 2-3 ګوړه خې مو په منځ کې سلیپ شولو که هغه ګوړې راچور شي دي د مړو ذمهوار چوک دی اکسن صاحب دی SDO دی دلته خو د مړو دوپاره ځای کړی وکړی څه مګر دلته مړي کېږي ګوړې چیرېږي خلک نه مړ کېږي ته خو نه مړ کېږي نو مو حکومت ته چې پلیز ټیکادار راواخله د خپله ته کوم نقصان رسولی دې پوښتنه وکړه ته غریب دی چې کوم نقصان رسولی دې پوښتنه وکړه خدای دې وکړي چې DC کورم او SDO اکسن په دې باندې اکشن وکړي ډېره مننه جای دغه ګوړه